چې د ازدم وارش او شیرپو چې دی دې کې ستاسو مقابله یا د قومي وطن پارټۍ مقابله چې ده هغه هېڅوک نشي کولی دا دې خبرې ثابته کړه. عزتمندو کوم تجاویز هم چې راغله ډېر ښه تجاویز راغله خو ما به لا غوښتل چې لږ ډېره نور هم زیات راغلی وي او نورو ملګرو هم پکې پارټیسپېټ کړی وي خو دا به سلسله جاري ساتو پای کې به ټولو نه مشورې اخلو ټولو نه به دغه کوو په هغې باندې هم زه لږ خبرې کومه خو دوه درې څیزونه دي چې په هغې باندې مخکې زه یو څو خبرې کول غواړم. یو کوشش مونږ کړی و د دې ځي د زمیندارو لپاره او هغه دا و چې 2013 نه مخکې زمونږ 410 ضلع چې ده دې کې د اریګیشن ډیویژن نه او دا مردان اکسین سره ملکنډ اکسین سره او د پېښور اکسین سره به راتله دا علاقه او په هغې کې که زمونږ دلته کې د شولګرې کوم زمیندار دي نو هغوی به د پېښور اکسین سره رابطه کوله د باقي دې خواته علاقې چې دی هغې به مردان سره دغه کوله د نیر نبره چې دی دا څه علاقه چې دی دا به د ملکنډ اکسین سره راتله مختلف ځایونو کې به تاسو زمیندارو به رابطه کوله. مونږ هغه وخت سره دا یو کوشش هم وکړو یو 410 ته ډیویژن راوستلو و اکسین هم راوستلو او دویم په زیم کې ایس ډي او سب ډیویژن هم جوړ کړو ایس ډي او هم کینو چې دلته کې زمیندارو ته مسایل نږدې لنډو ته حل کېږي شي. اوس دلته کارنامه د هغوی ښیمه مونږ خو د هغه فایل تللی دی او زما خیال ورځ دوه کې به وزیر دستخط به وکړي. دا سنګي او 410 چې ده دا به مردان سره شي او شب قدر به پېښور سره شي. نه صرف دوه اکسینانو خبره به شي بلکې دې کې د دوه چیفانو خبره به شي ځکه چې یو چیف ساوث سره به راځي او دا دوه چې دا به چیف نورت سره راځي دلې خان ته دلې پته ده نو دا کارنامه چې ده دا به ډېر زر دوی وکړي. زه په دې نه پوهېږم چې د دې علاقې له یو سهولت راغی نور نوې که څه نشي روړی نو کم از کم دا کم سهولت چې موجود دی دا خو د خلکو سره پکار چې پاتې شي. دا اسمبلو کې چې ناست دي حکومت هم جدي دی نو دې لپاره دومره هم خوله نشي کولاولی چې ووایي چې یاره دا زموږ علاقې سره زیاتې کېږي. په دې باندې به راپاسو په دې باندې به ټیک ټاک احتجاج به کوو. دویم دلته کې د نو د کوم دا موجوده صورتحال دی په دې باندې خبرې وشوې په دې باندې خفه کېږی ما ځکه چې جمهوریت دې ملک کې نشته. دلته کې که د 2018 الیکشن و که د 2024 الیکشن دی دواړه کې د خپل مرضی رزلټس راوستلی شي. زمونږ صوبه دغې پارټۍ له ځکه ورکړې شوې ده چې د هغوی هم د ټول سیسټم کې یو سټیک وي او مرکز کې چې څوک دي
چې هغوی سره دوی په جګړه نو ضرورت په د نورو خلکو پروز بیا بنیادي طور باندې دا اوس یو پوره سکیورټي سټیټ جوړ شوی او دا که تاسو وګورئ د 47 نه دا سلسله را روانه ده په دنیا کې ما داسې دفاعي ادارې نه دي کتلې چې هغه د بارډر باندې حفاظت کول په خپل ځای خو پټرول خرڅولو کې هغوی ملوث پمپونه شته پټرول پمپونه فرټیلایزر کمپنۍ شته د اوړو میلونه شته د چینی میلونه شته د رستورانټونه شته هغه نور ورسره پرېږدی هغه پلاټونه خرڅولو کاروبار یې شروع کړی دی او اوس زمیندارۍ ته هم رالل نو زما خیال هېڅ پاتې نه شو او مزې خبره بل راته وکړم د پاکستان دی وخت کې قرضه څومره ده ټوټل چې په ډالر اماونټ کې ګورې که نه دا 120 بلین ډالر شوی 120 ارب ډالر او د دې د کمپنو چې هغه وګورئ چې د هغې قیمت څومره دی چې ټولې کمپنۍ تقریبا 50 خو دوی په خپله مني چې 50 کاروباره موږ کوو د هغې 50 کاروبارو که دا ټول دغه را جمع کړې 100 اربه ډالر نه زیات جوړېږي 100 اربه ډالر او بل خواته چې ګورو نو ملک روزانه وایي دیوالیه شو ملک چې دی هغه نه چلي قرضې نشي ورکولی ګرانۍ کې رس په ورځ په دې باندې اضافه کېږي چې ټیکسونه لګوو ځکه چې تنخواګانې سرته نشو رسولی ټیکسونه څوک ورکوي زه تاسو ټول دا قوم ورکوي قوم خو ما چېرته ونه لیدو یا بل کم کاروبار ما ونه لیدو چې په دې دوران کې ښه شوي او هغه خلک چې هغه زموږ په ټیکسونو باندې هغوی تنخوا ورکړی کېږي هغه چې ریټایر شي اربپتی روزي چې ریټایر شي کروڑپتی روزي د سلونو ایکړو ځمکو مالک روزي نو دا سیستم چې وي دی کې بیا جمهوري نظام نه وي دی کې د خلکو په ووټ باندې دغه ځای ته خلک نه رسي دا منظور نظر خلک بیا رسي زه دا کم از کم په دې خوشحاله یم چې دې اسمبلۍ ته نیوتلې چې کم از کم د دغې خلکو دا خو ویلي شو چې منظور نظر نه یو د هغوی خلاف ولاړ یو او انشاءالله دې خلکو سره دې کار آئینی ترامیم اس کی لگے آئینی ترامیم سے غلط خبر نہ تھا کچھ صحیح مقصد نہ پائے آئینی ترمیم چې دې لپاره کېږي چېرې د خپل مرضی چیف جسټس راولي د خپل مرضی عدلیه چې ده هغه پکې موجود وي چې زموږ د مرضی فیصلې وکړي زما خیال دا غلطه خبره ده بحث په دې باندې پکار دی که دې وخت سره د آئیني ترمیم خبره کوي په دې باندې غور پکار دی چې یوه صوبه د درې صوبو باندې حاوي ده د یوې صوبې MNAs د هغې هر څه چې دي هغه د درېو صوبو برابر دي نو په هغې کې د ورکوټو صوبو طرف ته به څوک توجه ورکوي په دې باندې غور پکار دی په دې باندې خبرې وشي
افسوس دا دی چې دا لوی سیاسي پارټۍ هم چې دي دا هم په دې ټول دغه کې شامل دي او صرف خپل هغه وخت پوره کوي لګیا دي